الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام موضوع مسئلہ زمانگا دا امت پری اتفاقی او اجماعی مسئلہ کے شروع چی نبی علیہ السلام مانے اللہ پاک دا نبوت سلسلہ ختم کردی دا نبی علیہ السلام نورستا حیث قسم نبی او رسول دنیا تراتلو والا نشتے دا د انسانانو د مسلمانانو اجماعی عقیده ده او دغه شانتی بلا کافرانو زمون سره دا مسله منلې ده دغه شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت اثبات چې کوم حیواناتو کړي دي نو د بعض حیواناتو رخلینهم الله تعالی د الفاظ استلیری چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین دی پرې مسئله کې زمون خبر شروع او پرې مسئله باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم روایتو مونږ ولو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت دا تواتر ته رسیدلې دي 13 جمعه باندې د رسول الله مبارک احادیث مبارکه ذکر شول پرې باب کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنه نبی دی انشاءاللہ نن به هم د رسول الله مبارک هغه پاک ارشادات چې پاغي کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې خبري وضاحت کړي چې اخرنه نبی ما زمانہ پس هیڅ قسم نبی دنیا تراتلو والا نشته دا روایت ډیر زیات ګڼ دي خو سبا دې پرې جمعه انشاءاللہ بیان کو ساینده جمعه کې بیا آثار د صحابه و غیره به بیانو امام بخاری امام مسلم او امام نسائی د ټولو یو تفصیلی روایت راوړی دی یو روایت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه روایت کې د شفاعت مطابق چې کوم روایت ته تاسو خبر مبلغین و حضرات و رضی پسی اوریدلی چې قیامت پر ورځ باندې بخلق مختلف و انبیاء پسی ورشي د سفارش د پاره او یو نبی به په ول پسی لیږي د ټولو نه اول به حضرت آدم علیه السلام پسی خلق ورشي هغه خپل عذر بیان کی چې ما په جنت کې یو ونه خوړلې و چې دا غینه الله منع کړو ما ز سفارش نکوم هغه به مخ کې ولېږي یو نبی بل پسې او بل نبی په بل پسې تر دې پورې چې حضرت عیسی علیه السلام رب راشي رسول الله مبارک فرمایل فیقول لهم عیسی علیه السلام بر خلق ته وایي چې اذهبوا الی غیری زمانہ علاوه په بل چا پسې ورشي او د عیسی علیه السلام نه پس بل څوک ته خو نبی علیه السلام دی نو حضرت عیسی علیہ السلام به فرمای اذهبوا الى محمد صلی الله علیه و آله وسلم زمانہ پس
ورشه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې. ځکه حضرت عیسی علیه السلام به هم عذر بیان کړي چې ما د اسمان د خطونه خېجولو نه پس چې کوم دی نو خلکو ما ته خدای ویلی او د خدای زوی راته ویلی ورشه په نبی علیه الصلاة والسلام پسې فیاتون محمد صلی الله علیه وسلم. دا خلق پر راشي د سفارش دپاره نبی علیه الصلاة والسلام ته. نو دا ټول امتونو الفاظ واورئ چې امتونه به نبی علیه الصلاة والسلام ته په کومو الفاظو کې چې کوم دی نو خطاب کوي. فیقولون یا محمد، آغا تمام امم به وایي چې اے محمد صلی الله علیه وسلم انت رسول الله، تر الله رسول و خاتم النبیین او تاخرنی نبی. نو دا غینا پس بیا وګد روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس سفارش وکي. خو به هر کیف چې حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خلق راولېږي نو خلق بد الفاظ وایي چې انت رسول الله، تر الله رسول و خاتم النبیین او اخرنی نبی. د دې څخه پته ولګي چې ما کوم خبر وکړه چې دا د امت بلکې را تمام امم متفقه مسله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنی نبی دی، د رسول الله مبارک نه پس بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته. او دغه شانتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو موقع باندې ارشاد فرمایو. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ راوی دی، د روایت امام بخاری رحمت الله علیه حدیث راوړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بعثت انا والساعه، زو قیامت داسې رالیږلی شو که هاتین لکه دا دواړه ګوتې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا منځۍ ګوته ورسره دا مسواکه ګوته کومه باندې چې خلک غاښونه مګي دا دواړې راسي یو ځای زم کړه او پورته کړې، ما او قیامت داسې رالیږلی شوي وو. وز د حدیث مطلب سره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او قیامت داسې جوړه رالیږلی شوي دي. که د حدیث مقصد مونږ دالو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او قیامت داسې جوړه رالیږلی شي چې په کومه ورځ نبی علیہ السلام دنیا ته راشي نو په هغه ورځ باندې به قیامت نو داسې خوده نه. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 کاله شو قیامت لا نه راغلی. خو د حدیث دویم مقصد دا دی چې ما او قیامت داسې غبرګ رالیږلی شي، مطلب دا چې زما رسالت په تر قیامت د ورځې پورې، یعنی زما او د قیامت په منځ کې چې کوم دی نو بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته چې ما زما رسالت او قیامت درې په منځ کې حایل او پرده وګرځي. د دې نه بله اندازه ولګېره د امام بخاري رحمت الله علیه د دې حدیث نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت او نبوت پیغمبري به د قیامت د ورځې پورې د رسول الله مبارک او د قیامت په منځ کې بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته. خواهه که هر قسمه نبی، خواهه که رسولي او کم مرزا ملعون چې ځان خپل اصطلاحات و ذکر دی، ذلی دی، بروزی دی، غیر تشریعی دی وغیرہ خپل کورا الفاظ چې و ذکر دی، نو هیڅ قسمه نبی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د قیامت ترمنځ راتلو والا نشته. همدغه شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف روایت ته پر باب کې د رسول الله مبارک یو حدیث ته حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ راوی دی. امام بخاری، امام مسلم او امام نسائی دا دریوانو دا حدیث راوړی او نور محدثین هم په خپلو کتابونو کې دا روایت راوړی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل نحن الاخرون، منګر ټولو نه آخر یو، السابقون یوم القیامه، او د قیامت د ورځ باندې به ټولو نه مخکې یو، یعنی دنیا په اعتبار سره د ټولو نه آخر یو. آخر مطلب دا چې زمونږ د امت نه پس بل امت نه راځي، زما د رسالت نه پس بل رسالت چې نو دا نه راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دنیاوی اعتبار سره ټولو نه آخر، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل السابقون یوم القیامه، قیامت پر ورځ باندې موږ د ټولو نه مخکې یو، جنت ته به رسول الله مبارک او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت مخکې ځي. فرق دومره دی په سابقو انبیاو او زما نبی علیہ السلام فرمایي دومره فرق دی بید انهم اوتوا الکتاب من قبلنا، دومره خبره ده چې هغو ته کتاب زمانه مخکې ورکړی شو، و اوتینا من بعدهم او موږ ته چې دی د هغو نه وروسته کتاب راکړی شو. فرق دومره دی. نو دنیاوی اعتبار سره رسول الله مبارک کو فرمایل چې موږ د ټولو نه اخر او آخرت کې چې کوم دی نو موږ به د ټولو نه اول یو. همدغه شانتې دا قسمه الفاظ سره یو روایت چې کوم دی حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ دی، امام مسلم رحمت الله علیه حدیث راوړی دی. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي نحن الاخرون
من اهل الدنیا دنیا والو کې موږ د ټولو نه آخر یو، یعنی دنیاوي اعتبار سره موږ دنیا ته چې رینو راغلی یو د ټولو نه آخر. او دغه شان والاولون یوم القیامه قیامت پر ورځ باندې موږ د ټولو نه اول یو. د دې مذکورو روایاتونو اندازه ولګېده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام پیغمبري او رسالت نبوت د ټولو نه آخر، د نبی علیه الصلاۃ والسلام امت چې کوم دی نو د ټولو نه آخرنی امت دی. نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پس بل نبی راتلو والا شته، او نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت نه وروسته بل امت چې کوم دی نو دنیا ته راتلو والا شته. نور دغه شان د ګڼو محدثینو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وغیرہ نور محدثینو یو روایت راوړی د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل رسول الله مبارک د مخکې خپل امت پرې مسلو باندې پوه کړی ګوره زمانه پس بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته. البته چې کم کذاب خلق دی دروغجن د نبوت د دروغ دعوی به خامخا کوي نو الته او شاته تیر جمعه کې مونږ یو روایت بیان کړو نبی علیہ السلام خپل امت د دین آگاه کو چې زمانه پس بعد دیرش داسي دجال او کذاب دنیا تراشی چاری او بنا گمان کی سر الله نبی ما وزدی روایت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فی امتی کذابون دجالون زما په امت کې به دروغجن او دجالان راشي 27 27 کسان براسي راشي 20 کسان منهم 4 نسوتین هغه 27 کسانو کې بس څلور کس زنانه چې هغه به د رسالت او د نبوت دعوا کوي. ګوره و انی خاتم النبیین لا نبی بعدی امت خبردار زره ټولو نه اخرنی نبی هم زمانه پس بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته. دلته وړوکی غونډې اشکال ستاسو ذهن ته به دا راځي چې 13 جمعه چې کم روایت بیان شو هغې کې خو نبی علیه السلام 30 کسان ویلي او دې کې 27 کسانو فرمیل دواړو منځ کې هېڅ تضاد نشته. اول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شاید اندازه دا 27 لګېدلې او بیا وروسته الله تعالی چې کوم دی نو خبر کړی چې دا به 30 کسانی. بهر کیف رسول الله مبارک فرمایل چې دغه 27 کسانو کې به څلور زنانه داسې راپاسي هغه زنانه به هم دا دعوا کوي چې زه الله تعالی نبی یم خو امت خبردار و انی خاتم النبیین زه ټولو نه اخرنی نبی یم لا نبی بعدی زمانه پس بل نبی چې کوم دی نو دنیا ته راتلو والا نشته. او دغه شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو تفصیلی روایت ته روایت تفصیلی مختلف محدثینو چې خپل خپل کتابونو کې دا روایت راوړی ریک د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خپل واقعه چې نو دا بیانې واقعه داسې بیانېږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ختم نبوت چې کوم دی نو تصریح فرمای حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای چې وجعت وجعا ما تصدر درغه یو پیرا بدن کې می تکلیف و فاتیت النبی صلی الله علیه و آله وسلم زد نبی علیہ الصلوۃ والسلام خال العالم فاقامنی فی مقامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ز خپل ځای ودرولم چې ودرېګا وقام او رسول الله مبارک خپل پاس یصلی منځ باندې ودرېد منځ کو والقى علی طرف ثوبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل کپڑے د صادر یو پیس کا یو طرف په ما باندې داسې راواچو په خپل په مانځ باندې ودرېد ثم قال کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ ختم کنه ماته وی چې بریت ابن ابي طالب اے د ابو طالب بچیا اے رترزیا بری شوی تر درې دغه تکلیف نه فلا باس علیک دین اخو پتابن ایس تکلیفات نشوی نه تعالی تعالی دا درنه چې کم دینو ټکړي. او بیا علی سے فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماته فرمایل ما سالت بالله لی شیئا اے علی سے تشر الله نه زماره پار سهم غواړي الا سالت لك مثل زبم د الله نستاره پارم اقص غواړم ولا سالت الله شيئا الا اعطانيه او ذکر الله نه سوم غواړم بس الله به تعالی به نیوم اقصیدا درکې غیر انه قیل لي ها علی سیب دا ویلې شو چې الله تعالی ستا په وینا باندې مال هر سره کینو بیا الله نه سوالوږي چې ما نبی کی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې خبره تصریح وکړه چې زرا الله نه سوم غواړم ستاره پاره الله به تعالی درکې خو دومره خبره ده غیر انه قیل لی لیکن ما ترا خبره ګوره ویل شوی علی سی وورا انه لا نبی بعد چې زمانه پس ګوره بل نبی راتلو والا نشته. فقمت حضرت علی رضی الله تعالی فرمای ز پاسی رما کانی مشتکیت راسیوم لک ما ته د در شکایت د سراړو راغلی هم نه ما چې د در شکایت د سراړو محسوس کړم نه د زینه اندازه ولګیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې خبرې تصریح وکړه چې علی صاحب زماره پاره تر رب نه سغواړي زبم ستاره پاره د رب نه هغه سغواړم
او ما چې د رب نه څه غوښتل الله به چې دی نو هغه تعالی درکوي. خو دومره خبره ده چې دا سوال ونه کړي چې الله نبوت او پیغمبري درکړي. لیکن ما ته راویلی شوي چې انه لا نبی بعدي زما نه پس ګورې بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته. د دې تفصیلي روایت د حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم پته ولګېده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اخرنی نبی دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام امت چې کوم دی دا اخرنی امت دی. نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پس بل نبی دنیا ته راتلو والا شته او نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت نه وروسته تر قیامت دورې پورې بل امت چې نو دنیا ته راتلو والا شته. ګڼو محدثینو چې کوم دی یو حدیث راوړی روایت د حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یا ابا ذر اے ابو ذر غفاری اول الانبیاء آدم واخره محمد صلی الله علیه وسلم. رسول الله مبارک صفا الفاظ کې دا فرمایل چې اے ابو ذر انبیاء کې ټولو نوړم به نبی هغه حضرت آدم علیه السلام چې الله دنیا ته را لېږلو واخره محمد صلی الله علیه وسلم او انبیاء کې ټولو نه اخرنه دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې الله دنیا طرف ته کوم دی نو دا مبعوث کو. حضرت مالک ابن حویرث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشهور صحابی دی. د خپل پلار نه وغیرہ خپل نکنه یو روایت چې کوم دی نو دا راوړي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. روایت داسې نور الفاظو کې 13 جمعه چې رنو مونږه بیان کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تسلی ورکړي. الته مونږه لري تفصیل بیان کړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو غزوه کې علی صاحب ته تکور پاتې شمزه علی صاحب هغه باندې لګ د ناراضګي اظهار وکړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یا رسول الله ذکر کې د زنانو ماشومان سره پاتې شو مطلب دا چې مال به دیوم اجازه راکړو jihad دتلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلی ورکړه او دا ورته الا ترى ولی علی صاحب ستاره خبره خو خنره ان تكون بمنزله هارون من موسی چې ته زماره پر داسي لکه څنګه چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام د پر هارون علیہ الصلوۃ والسلام نو رچا زین تر اشکال راته چې هارون علیہ الصلوۃ والسلام نو خو الله نبوت هم د موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره ورکړو. نو رسول الله مبارک درې خبره مخ کی تصریح فرمایلا الا انه لا نبی بعدی مگر علی سے دومره خبره چې زمانه غره پس بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته. هارون علیہ الصلوۃ والسلام دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره نبی الله مبعوث کړو ذکر موسی علیہ السلام نه پس بل نبی دنیا ته راتلو والا او زمانه پس بل نبی نشته. الله تعالی نبوت نه درکړي نور به نه زمانه پاره تراسی لکه څنګه چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره حضرت هارون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نافع رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی یو روایت راوړی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه نمونه ذکر کوي 13 جمعه داس یو روایت مونږه بیان کړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پای کې صحابه ته کله کله خپل نمونه غسل نو دی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مختلف امام احمد بن حنبل او نور غن محدثینو دا روایت راوړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل انا محمد ز محمد یم وانا احمد او ز احمد یم وانا المقفى ز مقفى یم والحاشر حاشر یم والماحي او ز ماحي یم والخاتم او ز خاتم یم والعاقب او ز عاقب یم او دا بعینه دا خاتم لفظ بری حدیث کې سیوا راغی اخرنه نبی نور د دین اخوا چې دا کوم الفاظ دي دا 13 جمعه روایتو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې بخبل لري تشریح شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ز محمد یم ز احمد یم ذکر رسول الله مبارک ته دنیا باندې محمد وای اسمانونو کې فرشتي رسول الله مبارک ته احمد وای. حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې دنیا ته راغی وې زدید پر راغلم و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد چې تاسو له زیره درکم د خپل ځان او سره او پیغمبر چې راغنوم چې کم دینو احمد دی او رسول الله مبارک فرمایل وانا المقفى والحاشر ز مقفى مقفات تشریف خپل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړو 13 جمعه چې مونږ کوم حدیث بیان کړو اخرنه نبی هغه چاته ول شي راغنه پس بل نبی نه والحاشر رسول الله مبارک فرمایل ز حاشریم حاشر معنی دارا چې زمانه پس بعد خلق حشر کیږي یعنی قیامت پر ازي زمانه پس د قیامت دوره پورې او د خلق حشر پورې بل نبی دنیا تراتلو والا نشته. والماحي او زماحیما نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل تشریح تکړه روایت کې ماحی مطلب دار چې زما په ذریعہ سره الله د دنیا نه کفر محو کو ختم کو ماحی مطلب دار میټانه والک او دغه شان رسول الله مبارک فرمایل چې انا خاتم ز خاتم یم یعنی اخرنه نبیم والعاقب او ز عاقب یو د عاقب تشریح مال تک روایت کې شوا چې عاقب هغه ته ولشي چې لا نبی بعده دغه نه پس بل نبی دنیا تراتلو والا نه.
نو دا مختلف نمونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خپل ذکر کړل چې دا ټول پرې خبره باندې تصریح کوي چې رسول الله مبارک نه پس بل نبی دنیا ته چې نو دا راتلو والا نشته. حضرت عوف ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي دی د رسول الله مبارک نه یو وګت تفصیلی روایت چې نو دا نقل کوي. هغه په اخر کې راسي الفاظ دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اخر باندې قسم وخوړ فوالله په الله مې قسمی لأن الحاشر زری کم دینو حاشریم یعنی زمانہ پس پر خلق حشر کی قیامت پر حاضر قیامت دورے پورے بل نبی نشتے. وانا العاقب وانا المقفا عاقب او مقفا هم چې رقم درې الفاظ معنی تاسو زده کړه. عاقب او مقفا کې کستول شي چې داغه نه پس چې کم دینو بل نبی دنیا ته راتلو والا نه. دا مختلف روایت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې خبره تصریح کوي او پرې خبره کې بالکل صفا واضح چې کم دینو دلالت کوي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس بل نبی اس قسم دنیا ته راتلو والا نشته. د رسول الله مبارک مشهور صحابی حضرت عرباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف مقاماتو کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا مختلف روایت چې دینو دا راوړي. پرې باب کې چې کوم دی د ختم نبوت په مسله کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابي امام بیهقی رحمت الله علیه او دغه شان امام حاکم په مستدرک کې مختلف محدثینو دا روایت چې دینو دا راوړي. حضرت عرباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل انی عبد الله زرا الله بندې ما وخاتم النبیین او نبیانو کې ټولو نه اخرنه نبی ما دینهم صفا پته ولګیرا رسول الله مبارک چې کوم دینو اخرنه نبی دی. یو تفصیلی روایت تاسو په ځای اعمال وغیرہ کې تبلیغی حضراتنا د حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ واقعا اوریدلې چې حضرت زید رضی الله تعالی عنہ دا یو قافلی سره د مور را روانه و چرتتلا او دغه پغی کې حضرت زید رضی الله تعالی عنہ دشمنانو چې کم دی دا غلر علل او حضرت زید رضی الله تعالی عنہ د مور د غیګ نه اوچت کو لاړوي تختو د غې نه یو غلام جوړ کو. دا یو بازار او بازار کې چې کم دی نو د خرسره حکیم ابن حزام دا غ زید رضی الله تعالی عنہ قیمت واغسته پنیت د غلام تو باندې چې دا یو قسمه غلام دی او بیا خپل تر حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ورکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها سره نکاح شو او بیا زید رضی الله تعالی عنہ حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل متبنا ول دا زما زویره کله چې آیت را نازل شراغه نه پس په ورته بیا زید ابن حارثه وی دینه مخ کې وته زید ابن محمد صلی الله علیه وسلم وی. بهر کیف کله چې تاسو تفصیلی واقعیا په ځای عمل کې اوریدلې کله چې زید رضی الله تعالی عنہ هغه ترونه او پلار ته پته ولګیرا چې زمونږ زویرا خو په مکه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دی دا غزین رال تفصیلی روایت ته اوګد روایت ته چې کله دی رال حضرت زید رضی الله تعالی عنہ سره میلاو شل نری پلار ورته چې امزی معنا یا زید اے زید را پاس زمون سره ز مون خو پتا بس ګرځو. حضرت زید رضی الله تعالی عنہ پلار به مختلف اشعار وی او داسې درمن اشعار په ځای عمل کې تاسو تفصیل دغه اوریدلې ترجمه سره نو کله چې زید رضی الله تعالی عنہ توی چې پاس زمون سره ز خپل کورتا حضرت زید رضی الله تعالی عنہ جبجی کم دینه جواب ورکا فقال ما اريد برسول الله صلی الله علیه وسلم بدلا ولا غیره احدا ند نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بدل کې ډول چا اراده لرم ند نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه سیوا چې کم دینه بل څوک اخلما دا خپل پلار او ترته چې کم دینه جواب کوي. حضرت زید رضی الله تعالی عنہ چې کم دی کله جواب داسې ورکا فقالوا یا محمد اغه پلار او ترونه چې کم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخاطب شل اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ماتوک بهذا الغلام دیات من درې الګ په بدله کې تعالی بلا رقوم درکو پیسې درکو بلا دیتونه چې کم دینو درکو فسم ما شئتا ته اوه تسغواړي چې موږ هغه تعالی درکو تاج سوم غفتل موږ بدر کو د الګ موږ لراکا فإن حامله الیک ها سچ تا کم یاد کړل موږ ته کمال دولت یاد کومږه تعالی راوړو درکو هغه ته تیار یو صرف دومره خبره ده چې راځي زمونږ بچیره دا غلام نه دا زمونږ د زنانه د غیګنه دا کوانو تختول او خرڅ کړي موږ ته ډیر وخت میلاو شو. فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وزدی اخرنی لپس د تاسو غکیروي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د توحید د کلمې سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه شان د اسلام د کلمې سره د ختم نبوت عقیده چې کم دینو بالکل زم کړه. فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مال مرا کوي زری کم دینو دیاس تاسو نه غواړم اسالکم صرف درې خبره سوال تاسو نه کوم ان تشهدوا ان لا اله الا الله چې درې خبره گواہی ورکړي چې د الله نه
سوا بل څوک لایق د عبادت نشته. وانی خاتم انبیائه ورسوله، او زه الله تعالی د رسولانو او د نبیانو نه اخرنی نبی ما. پته ولګېده چې کله د اسلام دعوت د زید رضی الله تعالی عنہ پلار او ترونو لور کوي، قبیلې لور کوي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خاتم لفظ یعنی دا خپل د دې رسالت د ختمېدو چې زه اخرنی نبی ما، دا د هغې کلمې د توحید سره چې کوم دی نو دا کې رسم کړه چې تاسو صرف دا ګواهي ورکوئ ان تشهدوا ان لا اله الا الله، ګواهي ورکوئ چې د الله نه سوا بل څوک لایق د عبادت نشته. وانی خاتم انبیاء ورسولی، زه د الله د انبیاو نه د الله د رسولانو نه چې کوم دی نو اخرنی نبی یم. وارسلوا معکم، کله چې تاسو دا ګواهي درکړه زما مال ته ضرورت نشته، زما هیڅ قسمه چې کوم دی عزت هم ضرورت نشته دنیا ته، زه به در سره دا زید رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی نو واپس کم. او بیا تاسو به ذیل عمل کې اورېدل چې زید رضی الله تعالی عنہ بیا څه جوابونه ورکول او بیا چې کوم دی نو مخکې څه وشول. بهر کیف خبره ما دې پورې کوله. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت پرې باب کې تواتر ته رسیدلې دي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اخرنی نبی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت چې کوم دی دا اخرنی امت دی. حضرت عبداللہ ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی ری د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عجیب واقعہ چې کوم دی نو دا بیانې. عمر فاروق یو پیر راغی، جاء عمر الى النبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عمر فاروق راغی. فقال یا رسول الله، و اے د الله رسوله، انی مررت خلی من قریظه، زدی کم دی بنو قریظه کې په خپل اورور باندې راس ورته ریدم. فكتب لي جوامع من التورات، ما تیر تورات نراسی جامع الفاظ چې کم دی نو ولیکل، بهترین الفاظ راته ولیکل. لاعرضها عليك، زغوالم چې پتا باندې چې کم دی نو پیش کم د الفاظ توم چې کم دی نو لګواوره. فتغير وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک چې کم دی نو یو دم بدل شو، رنگ چې کم دی نو تک سور شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام له غصه وراله. وقال رسول الله مبارک چې کوم دی نو فرمایل والذي نفس محمد بيده، پاغ ذات میرے قسم چې محمد رسول الله جان چې کوم دی نو داغه پلاس کړي. لو اصبح فيكم موسى، کنن پتاسو کې موسی علیہ الصلوۃ والسلام را پاس را ژوندې شو او تاسو بیا هم داغه تابعداري چې کوم دی نو داغه په ژوند باندې وکړه، لزللتم، تاسو به بیا هم چې کوم دی نو گمراهي. بیا څنګه چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام مخ کې تلره داغه شریعت منسوخ شوی، دین منسوخ شوی، داغه کتاب منسوخ شوی، تماته وز د تورات نه چې کوم دی نو الفاظ راوړي چې داسې جامع الفاظ چارا کړل. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته پیش کوم که موسی علیہ السلام بعینه را پاسې ژوندې او تاسو وسم پاغه ور پسې شوي نو تاسو به گمراهي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا عجیب الفاظ اخر کې چې کوم دی نو فرمایل ګوري انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین، انی حظک انکم حظی، تاسو زما برخه په تمام امتونو کې، یعنی دا امت زما په برخه باندې رسیدلې په تمام امتونو کې. وانا حظکم من النبیین، او زه په تمام نبیانو کې ستاسو په برخه باندې رسیدلم. پته ولګېده چې دا امت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په برخه رسیدلې دی. دې امت ته بل نبی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس راتلو والا نشته، دا د رسول الله مبارک په برخه باندې. او نبی علیہ السلام فرمایل چې امتیانو تمام انبیاو کې زه ستاسو په برخه رسیدلم. د دې مطلب دا دی چې دې امت ته په برخه کې بل نبی چې کوم دی نو نه میلاویږي او نه چرته مخکې میلاو شوی دی. دا امت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خاص او د دې امت سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی نو خاص الی یوم القیامه دغه امت ته چې دا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په برخه رسیدلې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمون په برخه رسیدلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په عین وخت کې او نه د قیامت دوره پورې چې کوم دی نه بل نبی نه دی امت راځي او نه د امت چې کوم دی نو بل نبی تور سپارل کی. بہار کے عبد رسول اللہ مبارک گن روایت تے پر باب کی کم کم یہ روایت پر نقل کی او ہر یو بالکل صفا تصریح جی کم دینو دا کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی او شاگرد دے روایت را نقل کی چان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی کم دینو فرمائل رسول اللہ مبارک صفا واضح الفاظ کو فرمائل چان الرسالۃ والنبوہ رسالت او نبوت دوانه جی کم دے قد انقطعت دا ختم شویر بالکل زمان پس بل نبی نشتے فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی نہ زمان پس بل رسول شتے نہ زمان پس بل نبی شتے او ما تاسو د نبی او د رسول په منځ کې پہچان کړو. ډیر خلک بداوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنه نبی ری ګور الله د دې اخره سمره خپل صفاج کم دین وضاحت کړي. قرآن کې الله فرمایلی یو دو جمعې مخکې موږ دغه آیت تشریح کړي وا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین ولکن رسول الله لیکن
المرسلین دا الله رسول دی او وخاتم النبیین دلته الله فرمای رسول الله التکوي وخاتم النبیین یو طرف ته ذکر د رسول شو مخکې په کار دار چې خاتم المرسلین دی نبیین نو ذکر کړي خو دلته بعض خلکو و بیا دا دعوی کولې لکه مرزا ملعون چې کم دینو کړی دا چې رسول د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پس نشه نبی خوشتیک الله د دوانو چې کم دی هغه لار بند کړه چې نه رسول شو نه چې کم دینو نبی شته نبی علیه الصلاۃ والسلام دلته فرمایل ان الرساله والنبوه قد انقطعت رسالت او نبوت دوانو چې کم دینو ختم شوی دي فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي نه زمانه پس بل رسول دنیا ته راتلو والا شته نه زمانه پس بل نبی چې کم دینو دنیا ته راتلو والا شته بهر کیف د رسول الله مبارک ګڼ روایت ته پرې باب کې ابن ماجه کې چې کم دی یو روایت ته یو زنانه صحابیه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه سما کې اوریدل کوي دا وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اوریدل چې رسول الله مبارک فرمایل ذهبت النبوه نبوت چې کم دی نو تلې ختم شوی بل نبی دنیا ته راتلو نشته وبقیت المبشرات صرف مبشرات په دنیا کې باقی پاتې او د مبشرات مطابق مونږه شاته چې کم دی 13 جمعه کې روایت ولیو د دینه مراد چې کم دینو رښتونو خوبونه دي یعنی رښتونو خوبونه خلق وسلی دی شي چې دې ته هم روایت کې د نبوت سلوختمه سوال شوی را نور چې کم دینه اس قسمه نبی دنیا ته راتلو والا نشته اس قسمه چې کم دی پیغمبر او رسول دنیا ته راتلو والا چې دینو دا نشته بهر کیف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف روایت چې دا تواتر ته رسیدلی یو موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې خبره تصریح وکړه حضرت عقبہ ابن عامر رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث چې کم دینو راوی دی امام ترمذی رحمت الله علیه خپل ترمذی شریف کې دا روایت چې دینو راوړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لو کان بعدی نبی کچرت زمانه پس بل نبی دنیا ته راتلو والوي لکان عمر نو دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خو مطلب دا چې بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته ځکه عمر فاروق چې کم دینو دا نبی لري او ما په یو مقام باندې مخکې او تقریر کې چې کم دی لري خبره وضاحت کړو چې زمونږ ذهن ته کې راشي دا اشکار راشي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس مسلم هستی امت کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې چې دویمه درجه رچاله هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر دلته ذکر نه کا بلکې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ذکر کا چې لو کان بعدی نبی که زمانه پس بل نبی دنیا ته راتلو والوي لکان عمر نو دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وس نبی علیہ الصلوۃ والسلام منس کې حضرت ابوبکر صدیق ول پرې خو ذکر صدیق اکبر درجات دا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور پسیرا مختلف علماء توجیهات کړي مختلف علماء د خپل ذوق مطابق تشریحات کړي الله ر په کروڑو رحمتونه راوړي د مولانا شرف علي تانوی رحمت الله علیه په قبر باندې کله کله د یو انسان تفسیر کې څه اشکال پیښ شي یا یو روایت کې چې کم دی انسان ته اشکال مخې راشي کله چې تانوی صاحب کتابونه پاغه باندې وګوره مولانا شرف علي تانوی رحمت الله علیه داغه بالکل د خپل طریقې سره حل کړي چې انسان د زړه نه چې کم دی نو دعا غته وخیری مولانا شرف علي تانوی رحمت الله علیه لیکلي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ک زمانه پس بل نبی دنیا ته راتلو علی غب عمر حضرت ابوبکر صدیق په منس کې ولې پرې خور نو ځکه چې نبی علیہ السلام فرمایل لو کان بعدی ک زمانه بعد بل نبی و صدیق اکبر نو صدیق اکبر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعدیت د سراډو قبلینا صدیق اکبر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مرګره دی چې رسول الله مبارک بالکل عکس ته لکه انسان په شیشه کې خپل عکس ګوري د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره داسې پیوسته چې رسول الله مبارک خوې د رسول الله مبارک صفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې خپل مال قربان کړي خپل جان قربان کړي ګویا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره داسې زمشوره جداواله رساړو قبلینا جداواله ورسته کراغه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ذکر کا د دې حدیث نوم پته ولګیرا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس کم دی بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته د رسالت سلسله هم ختمه شوی را دغه شان د نبوت سلسله هم چې کم دی نو ختمه شوی را ما الحمدلله دغه مسله زموږ سره حیوانات هم منلی را امام بیهقی رحمت الله علیه یو تفصیلی روایت نو دا راوړي اگر کباز خلق ردی په سند باندې جرح کړی دي بار کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزات رسول الله مبارک چې کم دیک یو شپنکه مخیل ورغلو او هغه شپنکه او سمسارخ کار کړی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپو کې وروشتلی و وې کدي سمساری استاد رسالت اقرار وکړو زبمنم چې تر الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته سیدا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه سمساره ته یو आवाज کړو یا زب اے سمساره هغه سمساره
فوراً چې کوم دی نو را ژوندی شوه او فصیح عربۍ کې نبي علیه الصلاة والسلام سره خبرې کړې وې لبیک یا رسول الله ای د الله رسوله زه چې کوم دی نو حاضر یم نبي علیه الصلاة والسلام ته یو د رب مطابق تپوس وکړو یو تر خپل رسالت مطابق تپوس وکړو نبي علیه الصلاة والسلام ورته چا مخلوق و یا رسول الله من فی السماء عرشو د چا عرش بر په اسمان کې و فی الارض سلطانه د چا بادشاہي چې په ځمکه باندې را و فی البحر سبیله د چا چې په سمندر کې لارې دی و فی جنت رحمته و فی جهنم عقابه جنت کې را چا رحمت ته جهنم کې راغ سزا راک زرا هغه ذات چې کوم دی نو مخلوق یما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل صحیح ده خبره خو صحیح ده خدا را ته ما پیژنې کنه من انا زسوکم هغه عجیب جواب ورک جواب ته وکړ وای مې حیواناتم پری باندې پوریک چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنه نبی ره کم یو انسان چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه په اخرنه پیغمبر نه مری دا د حیوان نوم بدترین دی دا د سمساری نوم بدترین دی زمکه په مخ باندې د پشان بدترین زنده سر او حیوان بل نشته هغه سمساری ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من انا سمساری ما پیژنې زسوکم و انت رسول رب العالمین تر الله تعالی رسول و خاتم النبیین و اخرنه نبی قد افلح من صدق چا چې هم ستا تصدیق وکړو کامیابی ته ورسید وقد خاب من کذب چا چې هم ستا تکذیب وکړ نامراده شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غیر چې تپوس وکړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت گواہی ورکړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت گواہی چې کوم نه دا ورکړه الحمدلله پریوانه حیوانات هم زمون سره اتفاق لري او دنیا کې کثیر تعداد کې کفار هم زمون سره مني کم یو ملعون چې د رسالت داوا کړی را مرزا غلام احمد قادیانی الله په بعض اوقاتو کې در شرمول د پاره در اهانت د پاره در خلیو د قلم نه داسې الفاظ استلی در یو کتاب د ازاله الاوهام هغه کې د خاتم النبیین د لاندې نه معنا کړی را دغه آیت کې د خاتم النبیین د لاندې نه معنا کوي اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہو نور زینوں کی دعوی کرے د پیغمبري او د رسالت خو بعض اوقاتو کې الله د قلم او د جبې نه چې کوم دی راسي الفاظ استلري او بیا د دې ملعون یو کتاب د حمامت البشرا ورته وایي هغه کې باقاعده د تصریح کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتلو سره الله د رسالت او د نبوت سلسله ختم کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس چې کوم دی قیامت دورې پورې بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته الحمدلله هغه خلک چې د رسالت دعوی کړي دي بعض اوقاتو کې الله داغو د خلینوم د عقیده ظاهر کړي دا داغو د قلم نه دا عقیده چې کوم دی نو ظاهر کړی دا نو ان شاء الله زموږ عقیده دا ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنه نبی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رسالت تر قیامت د ورځې پورې جاری دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د قیامت په منځ کې بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته بهر کې ابدا مسلسل جمعې درې ختم نبوت په مسله باندې هغه موږ شروع کړی ان شاء الله زموږ تقریر به جاری سبب ان شاء الله هغه پل سره لاندې رغزه کې شیر ولی خان د بلاک را فیکټری چې کوم دا د کې ختم نبوت په سلسله باندې علما کرام راضي خصوصا چې کوم دی نو مفتی فضل غفور سے بنیر هغه برازیوم دغه موضوع باندې په تفصیلی خطاب چې کوم دی نو هغه کوي ان شاء الله سبا چې کله مونږ ترا مسله بالکل یاد ای مکمل چې کوم دی نو هغه ځکه مونږه حاضر وکړو چې کم از کم دریا کې دی نو مونږه خبردار شو چې ختم نبوت اخره دیس شي ختم نبوت چې کوم دی نو دا وایسته او دا کم مرزا چې مونږه کو دا غلام احمد قادیانی چې مونږه بیانو دا د څه شو دا سوک ته درې تفصیل خو مونږه بیان کې ان شاء الله تفصیلی کو تګو بس سوال ته کې 2:30 بجې به ټیم شروع کی د ختم القرآن سلسله او بیا به مازیګر نه پس چې کوم دی مفتی سے بیانی چې مونږ خپل کارونو کې تقدیم تاخير راولو خپل هم راشو او دا چون کې راسي مسله را دا چې راسي مسله چې زمونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمونږ مشترکه او په جمع پیغمبر دی دا نه وای زما پیغمبر دی نه فضل غفور سے پیغمبر نه نه چرته کې بل چا پیغمبر دی بلکې ټول اجتماعي پیغمبر دی مونږ ټول دغه په امت کې دو باندې فخر کو ان شاء الله چې مونږ خپل کارونو کې تقدیم تاخير راولو یا که څه کارونه پر ورځ باندې پریدو د خپل ځان سره سره چې کوم دی نور خلکو ته پیغامات ورګو زموږ سره مو موبایل کې نمبر یې پردی زمونږ یاران دوستان به زی پسې باندې دا و سره مونږ رابطه وکړو چې لګه د ټیم تاثیر شه ان شاء الله سبا 2:30 بجې باندې بر ختم القرآن سلسله ته شروع کی مازیګر نه پس چې کم دی نو بیا ور مفتی صاحب خطابي د دې نه مخکې 2:30 بجې نه اخوا نور چې کم دی رمنګوري لول علما لول شيوخ هغه به هم چې کم دی نو تقاریر فرمای پر هغه مسله باندې بجې کم دی نو خطاب کوي نه چې مونږ دغه طبيعه حاضر شو الله دې رحم کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.